د انسان بدن چې دی نو هغه هم د کائنات پیداوار دی. بدن د انسان چې دی نو هغه هم د کائنات پیداوار دی. په د انسان بدن کې هم ګرمي کې هم یخني والا هم کیږي او رنگونه هم مختلف دي، لهجه مختلفی دي. اگر حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې الله رب العزت د انسان د خاور چې دا د ټول ازمکه نه راغسته و، هغه ازمکه هغه خاور مختلفه و، نرمه خاور و، سخته پکې و، خواږه خاور و، ترخه خاور و، تور خاور و، سره خاور و. دا غي د وجنه نبی علیہ السلام فرمایلیو چې انسانانو مختلف رالل، رنگونه د انسانانو مختلفو، رنگونه مختلفو، مزاجونه مختلفو، واختلاف السنتکم والوانکم، لهجه مختلفه، د چا لهجه خوږوي او د چا لهجه ترخوي، د چا لهجه نرموي د چا ګرموي، رنگونه مختلف، لهجه مختلفه، مزاجونه مختلف، قسمه قسم فرقونه په انسانانو کې رالل. آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته چې په عالمي مثال کې خپل اولاد او خودل شو او هغه کې رنگونه ورسره مختلفو. نو آدم علیہ السلام الله رب العزت تو فرمایل لولا سویت بین عبادک، دا ټول یو شان کولو نه چې یو شان وي او برابر وي. لولا سویت بین عبادک، نو الله رب العزت ورته فرمایل انی احب ان اشکر، زما شکر خوخي زمام چې زما د بندګان یو بل تګوري او هر یو په خپل حالت شکر وباسي. یو شان کړي مینه دي، غرض اختلاف او د انسانانو په مزاجونو کې، د انسانانو په لب او لهجه کې، دا غي په طبيعتونو کې هم اختلاف راغی. اختلاف راغی د انسان د بدني ساخت چې دا د عناصرو نه پیدا او ناسوتی وو، نو د دې څخه تقاضې وي خپل بدن کې هم مختلف سيزونه. بیا انسانانو په بچا یو سیز غالب وو، بچا بل سیز غالب وو، د چا یو مزاج او د چا بل مزاج وو. او الله رب العزت انسان یو ماجون مرکب پیدا کړو، دا بدن د زمکه پیداوارو، او الله رب العزت په انسان کې د بر عالم نه تبه کړو، روح په انسان کې د بر عالم نه اچیدلو. په انسان کې چې کوم روح وو دا د بر عالم نه راغلو، نو انسان په زمکه ګرځیدو، نو بدن خاورینو، نو د بدن په اعتبار انسان زمینیو، او د روح په اعتبار باندې چې د انسان کوم اصلو او د بر عالم نه راغلو، نو په دې باندې انسان آفاقیو، انسان ملکوتیو د بر دنیاو، د فرشتو د دنیاو. نو په یو انسان کې دوه سيزو، یو برانیو او بدن اخکتانیو. ځنې تقاضې د بدن وي او ځنې تقاضې د روح وي. د برا دنیا هم سم مطالباتو او د اخکت عالم د دې هم سم مطالباتو، د دې هم څه تقاضې وي. یو انسان کې کشمکشو، بدن په خطه زور کو او روح یې په بار باندې زور کو. بیا انسانان زیاتو، مختلفو، ډیر خلکو پچا باندې خطانه طرف غالبو او پچا برانه تقاضې غالب وي. انسان په اعتدال باندې ساتل پکارو. کله انسان په اعتدال پاتې نشي نو دا دنیا به د دوزخ شي. دغه بچا وخته طرف غالبي، خواهشات ته توجه کوي، زمکه او مادیات ته توجه کوي.
بچا و بره غالبی ناو د بره دنیا طرف ته سوچ کئی شیاره زبا اللہ تا سنگ رسم مولا تا سنگ رسم آغبل بے دخپین راکاگی پریدی بینا رضی دوارو منس کے با کشما کشی وقت پر دی تیریگی نا د دې دنیا د تقاضې د وجه نه با د انسان په ژوند کې ظلمت او تیار راشي د دې کشمکش د وجه نه با د انسان په بدن کې ظلم پیدا شي او انسانانو په ژوند کې با ظلمونه پیدا شي یو بل سره او ځان سره به زیاتې کوي ځکه انسان که صرف د بدن خواهشات پوره کوي او د روح طرف ته نګوري نو دیو په ځان زیاتې کوي ځکه دا روح هم دی چې هغه له خوراک نور کوي هغه له سنور کوي نو په ځان زیاتې وکړو ځان خراب کو او په ځان زیاتې وکړو دیو په ځان زیاتې کوي په بل زیاتې کوي تو ظلم پیدا شو ظلمت پیدا شو د انسان ژوند آغاز ظلمستان شو تاریکستان شو تاریکی به کراله تیاری به کراله او ظلم به کراغه د انصاف تقاضی ته نه لاړلې آته نه لاړلې کې انسان لګیا شي او د ازمکه په هنر کې بار طرف ته ونګوري او دې لګیا شي او دای سوچي چې زه د خپل ژوند نه ظلم ختمو مې اعتدال راولم تیارې ختمو ما رڼا راولم قران کریم یو فیصله کړی دا او کا ظلمات فی بحر اللج یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور او كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب انسان بذات خود تیار ده چې د بر عالم رڼا و سروانلې روح و سروانلې نو دا بدن مادي دی او چې ډیر کسان راځي شي نو ماحول تیار شو بیا چې د ماحول او د بدن کې متقاضي وي نو هغه تیارې شوي ظلمات بعضها فوق بعض بدن تیارو د بدن تقاضي خواهشات تیارو ماحول چې کومون هغه د تیارې وو هغه د تیارې وو نو تیارو جمع تیارو مساوی ہے تیارو تیارو سره یو ځای کې دا رڼا نه پیدا کی رڼا نه پیدا کی څومره تیارې چې یو ځای کولې ظلمات بعضها فوق بعض دا تیارې رڼا کیږي نو دا په نور فوقانی چې د بر عالم کوم رڼاوي پاغي برنا کیږي وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور چاله چې الله نور ورنکینو اغلا نور نشتا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور دنیا کې کمادیات زورو د مادیات شورو د مادیات ترقیوا او د مادیات هنرو او د انسان ژوند نه شرنا کوله په دې مادیاتو کې سفلی تعلیم کې او د سمکنی هنر کې کې انسان هر څوره ترقی وکي د اوس په هوا کې والو زئی ا انسان د سمندر ویخت اور رسي سمندر ویخت اور رسي سمکنی تعلیم کې چې د سمکه کم پیداوارو په دې هنرونو کې ګاډي جوړ کی دارنګ موبایل جوړ کی هر قسمه آلات برقی جوړ کی خدای انسان دا ژوند رڼا کول نشي د ژوند له انسان لا رڼا نشي ور کوله هغه به تیار وي دا د اسمه کې پیداوارو ظلم
ظلمت دا دې مزاجو دا کتل ریکيږي داغه د لپاره ضرورت د نور فوقانی چې د لپاره عالم نه ورنا راشي او چې انسان کې کم دندنه نورو چې هغه روحو هغه له ورکی د لپاره عالم نه رڼا راشي او انسان بدن سره هغه ولګي نو انسان به نورانی وګرځي خپل برنا ته شي او نور خلق برنا ته کی